أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. نانی درس کے ان شاء اللہ العزیز سورۃ انعام پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 18 آیات نمبر 147 48 49 درې آیاتونه چې دی نو هغه به ویلې کېږي. اوس دې آیات کې الله جل جلاله دا فرمایي که چېرې دوی بیا تا ته تکذیب وکړي، یعنې دا یهودو او د دغې په ضمن کې چې دی نو هغه مشرکان هم ولو، دوی بولې تکذیب کولو، نو دوی تکذیب په دې وجه کولو د الله د پیغمبر چې الله پاک ورته ډایرک صفا وویې ذلک جزیناهم ببغیهم، دا حرام نول خدا د دوی د ګناهونو په وجه باندې چې دی نو حرام شي ولو. نو وایي که دوی وستا په دې کې تکذیب وکړي او دوی چې دی نو هغه تا نه مني، نو تو ورته ووایه ای ربه چې نو هغه تو ورته ووایه ای پیغمبره چې ستاسو رب چې دی نو هغه د ډېر لوی رحمت چې نو هغه خاوند دی، که نه ستاسو دا تکذیب دا خو د دې خبرې مستحق وی چې الله پاک تاسو ډایرک نیولی وی، خو چونکې د دغې باوجود بیا هم تاسو ته الله رب العزت چې کم مهلت درکوي، نو دغه مهلت درکولو مقصد دا دی چې الله رب العزت وی تاسو توبه وباسئ. دویم الله رب العزت حکیم ذات دی، نو د الله پاک دغه مهلت درکول دا تاسو ته د حکمت نه خالی نه دی، الله دغه حکمت ته چې دی نو هغه دا درکوي. ولا يرد بأسه عن القوم المجرمین، او کله چې د الله رب العزت عذاب راشي نو بیا د الله عذاب د مجرم قوم نه هیڅوک چې دی نو هغه نشي منع کولی، ځکه الله رب العزت فرمان دی ان بطش ربک لشدید، ستا د رب نیول چې دی نو هغه ډیر سخت دی. نو کله چې الله په پکړ باندې رالو او په نیول رالو نو بیا د الله نه څوک چې دی نو هغه خلاصونکی هغه نشتی. سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا، اوس د دې چې نو هغه ما قبل سره مناسبت د دې دا دی چې زر ده چې وایي به هغه کسان چې د هغوی شرک کړی دی چې مونږ شرک نه دی کړی او نه مونږ څه شی ارام کړی دی، خو الیاذ بالله دا مونږ د الله رب العزت چې دی نو هغه په وجه داسې کړي، یعنې دوی به خپل د دغې غلطي دپاره هم چې دی نو هغه به ځان له دلیل ګوري. دا د دنیا قانون دی چې هر سړی چې دی نو هغه په غلطه هم وي، خو دی د غلطي دپاره تایید هم ځان له ګوري. او دویم دا د دنیا قانون دی، د دنیا کې چې وکتلی شي نو څوک ځان بل ته چې دی نو هغه کم نه راولي، داسې نه الان کې په کار خدا ده د عقل او د مسلمانۍ تقاضا خدا ده چې په کم ځای کې غلطي چې صفا سړی وایي چې او غلطي مې شوې ده، یا یو ځای کې یو مقام د انسان نه یو دی د خپل ځان سره د خپل حیثیت متعلق اعتراف وکړي. خدا د دنیا دغه تدبیر روان دی، دغه طریقې روانه د څوک ځان چې دی نو هغه کم نه ګڼي. شیخ سرفراز خان صفدر صاحب رحمه الله چې دی نو هغه د دې کې یو چې نو هغه د کهاوت چې ذکر کړی دی یو لطیفه غوندې، نو هغې دا وګوره هر څوک وایي اوس دوی چې دی نو هغه شرک او دا کړو، نو چې کله پیغمبر په دلایلو سره پوه کول نو په کار خو دا وه چې د دلایلو سره پوه کېدلو نه وروستو دوی د خپلې غلطۍ اعتراف کړی او ایمان یې قبول کړی، د الله د پیغمبر خبره یې منلی، نو هغه یې د هغې باوجود دوی چې نو هغه څه وویلو چې مونږ چې دا کم شرک کوو په دې الیاذ بالله الله پاک راضي او خوشحاله دی، که نه وی نو زمونږ چېرته دوره قدرت و الله پاک به مونږ منع کړو که نه. نو هغه دې ځای کې هغه کهاوت لطیفه غوندې ورته وایي، هغې چې نو هغه متل یې ذکر کړی دی،
په دې مرغو کې چې وکتلی شي نو دا چته چې دی نو هغه د ټولو نه کمزوری او د اکثر شینکي سره وي. نو دې چته چې نو هغه یو پیره کابل ته تلو نو په کابل کې که خیال نه کړی دا کابل داسې هغه ډنډر کې چاپېره شوي او په هغې کې هغه تار ته خپین ختې نه دی اوس دا الوځي اوس د هغې یو تار نه ځان خلاصولی نه شي الوتېدی شي. بله نه چې ورته کارغه کتلی دی نو هغه پرې زړه سوځېدلی د هغې زور دی که لاړ به شم دا خو معمولي تار دی چې زوی په ټونګه ووهم جو کټ کړی به مې دی به خلاص شي. نو هغه پسې رالو دې چتې ته ویې چې دی نو هغه ترور یا هر څه چې ورته ویلې خو چتې یې زه چې دی نو هغه تا د دې نه خلاص نه کړم دا چې نو هغه تو ګیر شي وایي نه نه زه چېرته ګیر یم زه خو یې دا ځمکه چې دی نو هغه ناب کوم چې دا څومره ده وی زه ګیر میر نه یم زه ځمکه ناب کوم. نو الله رب العزت وی تقاضا خو دا ده چې د هغه انسان خپله غلطي کله دا شي خو دی خپله غلطي مني نه او ځان چې دی نو هغه کم نه راولي نو چېرته بیا ځان کارغه ته هم کم نه راویستو چې اوس به زه بیا دته چې نو هغه د کوم حیثیت ښکاره شم. نو دلته هم الله رب العزت د دوی تذکره کې د کافر هم بینه دقه چلو کو دلایل سره پوه شول د الله وحدانیت چې دی نو هغه ته بیان شولو بیا چې تاسو د خپل ځان نه د کم د حلت او د حرمت قول کړی دی دې باندې څه دلیل وښی عقلي دلیل د سره نشته نقلي دلیل چې دی نو هغه د سره نشته دا ټولې خبرې چې دی نو هغه د شانتي دي مخکې خلکو که کړو د هغې وضاحت هم وشولو چې دا د هغوی د ګناهونو په وجه پې ارام شوي ول. نو د هغې ټولو خبرو پسې دوی څه وویلو که الله چې دی نو هغه زموږ په دې شرک باندې العیاذ بالله نه وی راځي نو زموږ دومره چار کم ځای چې دی نو هغه موږ به دا کړو یا زموږ پلار نیکه به دا کړو خو العیاذ بالله موږ ته الله چې څه نه وایي خو الله پاک په دې راضي دی. الله وی کذالک کذب الذین من قبلهم دغه شان چې نو هغه درو ګڼلو هغه کسان چې کم سول د دینه مخ تیر شي مخکې کسانو هم د قشان د انبیاو تکذیب کړو دی هم د هغوی په نقش قدم روان دي دیم د پیغمبرانو ستا تکذیب کوي حتی ذاقوا بأسنا خو یاد دې ساتي د هغوی ته هم زمونږ عذاب بیا چې نو رالو دی وسکلو دنیا کې هم چې نو هغه راځي آخرت کې هم نو ډېر قومونو واقع سمونږ وې سره روانې دي الله رب العزت د هغوی له په دنیا کې هم سزا ورکړله او د مرګ نه وروسته خو بیا همیشه د پاره نو سزا ده. قل تو ورته وایه پیغمبره هل عندکم من علم فتخرجوه لنا په دې خبره چې تاسو دا وایي چې العیاذ بالله الله پاک زموږ په دې شرک او زموږ په دې حلال او حرام باندې چې نو هغه الله پاک راضي دی ستاسو سره په دې باندې څه دلیل شته موږ ته ښوولی شئ موږ ته تاسو هغه خپل دلیل چې نو هغه ظاهر کولی شئ. نو دلته د دې سره خو لازمي خبر د په نفي کې جواب وسرول نه الله وی ان تتبعون الا ظن تاسو تابعداري نه کوئ مګر د ګمان وی ان انتم الا تخرصون او تاسو صرف اټکل چې نو هغه ویونکې نور د څه پته نه لګي. قلت ورته وایه پیغمبره فلله الحجة البالغه کامل دلیل دا صرف او صرف د الله دی چې هغه په هر اعتبار سره چې نو هغه کامل دی نو د الله د پاره دی چې نو هغه دلیل کاملو. فلو شاء لهداکم اجمعین کچری الله پاک غوښتلی وي تاسو ټولو ته به چې نو الله پاک په یو ځای باندې چې نو هدایت کړو هغې اولنۍ دویمنۍ سپارې نه په مخه دقه مضمون روان دی که الله غوښتلی تاسو به په یو ملت پیدا کړی که الله غوښتلی تاسو ټول به په راه راست راویستی که الله غوښتلی تاسو ټولو ته به هدایت کړو خو که دا شوی وي نو بیا خو چې نو هغه امتحان پاتې نشو بیا د انسان دپاره چې کم د جنت او جهنم د هغې چې کم ځونه جوړ شي د هغې چې نو هغه خو بیا تلل ممکن نشولو ځکه او الله پاک قادر هم دی په دې سپارې اومه سپاره کې چې نو هغه مخکې لږ تیر شولو چې په هغې کې چې نو هغه مونږ دغه وویلو چې ګوره الله پاک په دې قادر هم نه چې یو قوم بالکل نیک او صالح پیدا کړي مثال چې نو هغې موجود دی فرشتې چې د الله رب العزت چې نو هغه د سترګې د رب برابر چې نو هغه نافرمانی نه کوي بل طرف ته شیطان پیدا کړی چې سراپه چې دی نو هغه په نافرمانۍ باندې دی منځ کې چې نو هغه انسانان او پیریان دي دوی الله پاک په اختیار سره پیدا کړي دي الله والا مهلت ورکړی زوی تاسو ازمیم چې تاسو په حقه عمل کوئ او که بد فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر الله دې موږ ته په دین اسلام باندې استقامت او دین سره محبت پیدا کړي. فَإِن كَذَّبُوكَ کبیا کچری دوی دروغجن کې تعالی را فقل نو اوای ربکم ستاسو رب ذو رحمت خاوند رحمت دی
واسع د ډیر ولا يرد بأسه او نشي لري کوله واپس کوله داغه عذاب سوک ان القوم المجرمين د قوم مجرمنا سيقول الذين زرد چې اوي با کسان اشرکو چې مشرکان دي لو شاء الله کچری غختله وی الله پاک ما اشرکنا نو مونږ به شرک نو کړی ولا اباؤنا او نزمونږ پلار نکا ولا حرمنا او نب مونږ حرام کړو من شيء انسسو كذلك هم دغه شانتی کذب الذين درو کړو آی کسانو من قبلهم چې د دین وړاندیو حتا تر دې ذاقوا بأسنا چې هغوی وسکلو زمونږ عذاب قولت آیت وایه ای پیغمبر هل عندکم آیشتن استاسو سره من علم سپوها علم فتخرجوه لنا چې تاسو راښکاره کوي چې نو پیش کوي مونږ تاغه ان تتبعون تاسو تابعداري نه کوئ الا ظن مگر د ګمان و ان انتم الا تخرصون او نه تاسو مگر اٹکل وینکی قول اوای ورته پیغمبر فلله الحجة البالغه پس د الله د پاره د دلیل مضبوط محکم کامل فلو شاء الله پس کچری غختله وی اغه الله تعالی لهداکم نو هدایت به کړو تاسو ته اجمعین ټول ته